السلام علیکم. یار خبره دا ده کنه چې نن څومره ورځ ده چې زه اکثر د ضمیر خان ضمیر ویډیوز ګورم. د ډېر وخت نه مې کتې چې کله هغه دلته پاکستان کې و، د هغې شعر و شاعري مې ډېره زیاته خوښه وه او اکثر مې د هغې شاعري اورېده. بیا هغه د پولیسو ډپارټمنټ کې مو بیا د هغې نه استعفا ورکړله، لاړ سعودي عرب ته. هلته یې ځانه څه کار روزګار څه شروع کړه، کېدای شي د هغې دلته په دې باندې ګزاره نه کېده. بهر کې بیا د هغې خپله مرضي وه، هلته د خپلې مرضۍ مالک دی چې څوک په څه کې خوشحالېږي او څنګه خوشحاله وي بس هغه هلته تلل غواړي. خو زه په یوه خبره اریان یم او سوچ فکر کوم چې دا پښتانه دي، څوک په یو کې هم نه پرېږدي. که غریب شي بیا دې هم نه پرېږدي، نه دې معاف کوي. بس کاسې ګرځي چې یاره وایي روزګار یې نشتی او روزګار نشي کولی، بې غیرته شوی دی، دوز شوی دی او د هېڅ هم نه دی. بس قرضې بیا غوښتي دي، دغه لونګ او لپنګ ګرځي. که دیاړۍ له ځي همپسې خبرې کوي، که دوکاندارۍ له ځي همپسې خبرې کوي. مطلب دا دی چې بس په غریبۍ کې سړی هم ټک ته نه پرېږدي. که بیا مالداره شي بهترین کار روزګار دې شي او ښه شي، ښه روپۍ ګټي او ښه په سپینه کپړه کې ګرځي او یو کاټن سهار بدلوي او بل غرمه بدلوي او یو جوړه بوټان سهار اغوندي او بله جوړه بوټان ماښام اغوندي او بس مړه ښایسته د عیش ماس ژوند دي. او بیا جوماتونو له او مدرسو له او خلکو له چاندې او داسې منډې ترړې وهي چې بیا به خلک څه وایي، سړی یاره بس تکبرجن شوی دی، تکبر پکې پیدا شوی دی او په شړقه به یې نه لګي، په تندر به یې نه لګي، د چا په کار نه راځي، بس چا دې څه پیدا خیر نه رسي، شړقه یې مه لګوه. بیا یار بیا به وایي یاره دا روزګار چې کومه دی که نه، زما خو لږ ترخې دي خو حقیقت ته وایم. که تاسو پکې حقیقت ښکاري که نه حقیقت، نو ویې ګورئ دا ویډیو تر اخره پورې. زما مقصد څه دی، بیا که د هغې روزګار او خدای پاک د روپۍ ډېرې بهتر څه ورکوي ګټي. زمونږ په معاشره کې اکثر دا چل دی، اکثر زه وینم او اکثر اورم. بیا وایي یاره وایي دا سړی چې کومه دی دا چېرته دغه حرامې روپۍ ګټي او روزګار یې حرام دی، ځکه چې ورځ تر ورځه روپۍ سیوا کېږي، بس دا روپۍ اوس حرامې دي. ځکه بیا به سړی دا خبره هم وکړي یاره پخوا چې به حرام مال و کمېدو به، چې حلال مال و برکت کېدو به. اوس چې څوک مالداره وي روپۍ ګټي بس ښایسته کور جوړ کړي، ښایسته خواري محنت مزدوري وکړي، بس خلک وایي په کار کې دو نمبري ده، بس خلک به شل قصې کوي، دا حرام ګټي او دا پلانکی کوي او دا پلانکی کوي او دا ډینګی کوي. بس د پښتنو خبرې بیا ختمېږي نه. هغه ځینې خلک یې که نه بس په پردو چاودو کې ګوتې وهي، اوري نو په پردو چاودنې ګوتې وهل نه یې پکار. خبره لنډه دا ده چې د څو د ضمیر خان ضمیر ویډیوګانې ګورم اورم، د هغې سه په دې څو ورځو کې راغلی پاکستان ته، راغی دلته د زوی کویدن وکړه. بیا د هغې نه بس د زوی سره چې کومه دی سعودي عرب ته لاړ. اوس هغه زمونږ په دې علاقه کې یو څو کسان دي، الله دې وبخي ژوندي دي، خو الله دې معافي وکړي او الله دې په سمه لار روان کړي. د سوشل میډیا نه سم غول جوړ شوي دي. بس هغه ته زوی ته لرې نو څوک ورته وایي یاره وایي دا زوی دې څه دپاره بولری او دا زوی دې ولې بوتلو، دا زوی به دې کور کېنولی و. بس خلک د مختلف خوشي خوشي خبرې په کمنټونو کې اکثر کوي، زه ګورم نو خلک ډېر نیچ نیچ کمنټونه کوي. هلکه د هغې زوی دی، څلوری خو نه ده. او اوس که خدای ښایست ورکړی دی چې ورکړی دی که نه، ولې ته پخپله ښایسته نه یې، پخپله یې تک سپین او سره رنګي نه لري. اوس هغې زوی ځان څخه بوتلو کمنټونه کوي، خلکو هغه ویډیوګانې کوي، هغه بیا مختلف د پرفیوم او موبایلو او عمرو د مختلف اپرونه کوي، ځای په ځای ځي د خلکو چې کومه مشروطیهګانې کوي د کار روزګار دپاره. نو یاره خدای پاک اوس راورولله
ښه سړی دی، الله یې ورکوي، تکلیفونه سخت یې برداشت کړي، الله یې ورکوي چې ورکوي به وله. اوس زما او ستا څه کار دی چې ما او تا راپسې زمیر خان ضمیر ته وایو چې یاره دا زوی دې ولې بوتلو، ولې دا زوی څه لور خو نه ده، هلک دی. اوس که زوی د پلار څخه ګرځي چې هم خلک خبرې کوي، که رور د رور څخه ګرځي هم خلک خبرې کوي. اوس هغه ولې دا ضمیر خان ضمیر نه پوهېږي د هغې په دې کې بوس دي، ولې هغه عقل نه لري چې ما او تا داسې دغه راغلي چې بس ما او تا ورته نېستنې کوو چې دا زوی دې نه بوتلی، چې ولې به نه بوتلی، ځه زوی دی که نه څه لور یې خو نه ده یاره، ګرځې به نه، په خپل به په سوشل میډیا بک 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 ته شروع کړی لګیا یې. اوس که هغه 3 څلور 15 شپږ خبرې وکړي زما او ستا په خېټه کې بیا مروړ، یاره په خېټه کې دړې دړ چې دا څه کوي دا څه کوي. خدای ته وګورئ مړه، په قلاره کښېنې ځان به زور کار کته لرې، ځای په پردو چاته ګوتې وهي، بس کوي به ویډیوګانې ښایسته هلک دی، ګرځي به مزې به کوي. زما او ستا د څونډې څه څه کار دی او زما او ستا د کنځلو څه څه کار دی. یا که چاته په کمنټ کې ښه خبره کولی شي یو وکړه، که نه شي کولی نو په قلاره کښېنه، د چا ذاتیات او د چا قیسې پیسې مه چېړه. دا اوس زموږ په دې علاقه کې یو څو کسان دي په فیسبوک باندې اکثر زیات راځي، نو اکثر چې په کم کلي کې ورته یو کس د چا بدي شي هغه د هغې متعلق چې کومه دی خبرې وکړي چې دا پلانکي داسې چل کوي، دا پلانکي داسې چل کوي، بس هغه تفتیش نه کوي. ګوره اسلام د هرې خبرې تفتیش کول پکار دي. اسلام وایي چې د هرې خبرې تفتیش به کوې، بې ځایه به چا الزام تراشي نه کوې. او دلته یو څو فیسبوک باندې څو کسان دي بس یاره د پلانکي کس دی، پلانکي ایسي دی، پلانکي د جنکو د کالج مخې ته ولاړ دی، پلانکي دا چل دی، پلانکي دا چل دی، پلانکي ښځې نه طلاق واخیسته، پلانکي ښځې طلاق ورکړه. هلکه ستا د هغې سره څه کار دی؟ ولې ته حکومت یې، پولیس یې، جرګه مار یې چې ته کښېنې، ته د حقیقت نه خبر یې، تا بیکګراونډ معلوم دی چې ځان نه به زول خبرې کوې. مړه په ارام کښېنئ، مړه په شرمونو به ځان وشرموو. خدای ته وګورئ چې تعلیم وکئ، لمونځونه اودسونه خپل کوئ، د قرآن مجید سبقونه وایئ، چېرته ځئ چېرته ښایسته مولیانو سره کښېنئ، تبلیغیانو سره کښېنئ، سیروزیو له ځئ، چلو له ځئ، ځان په زول کارونه شروع کړلي. دومره ریسرچ به د خلکو کوئ که نه، دومره ریسرچ په خپل ځان وکړئ چې یاره زه درنه څنګه یم، زه په خپله څنګه یم. اوله خپل ځان ته وګوره، که نه پس بیا بل ته ګوره. په خپله د ښه سړي بچی نه یې راغلی، بل پسې خبرې کوې. مړه بس څه به ته ووایم، بس الله هم پوهه که نو. زمونږ هم ډېر کمزوریانې دي. زه درته وایم که نه زما د یوټیوب چینل دی که نه، خو یاره ما د اوسه پورې په ډېر کم کوس کمنټ کړي، چا لایک هم نه ورکومه، چا ته ووایم چې یاره هېڅ چا ته څه نه وایم. البته د اسرائیل چې دي ښه مضبوط کنځلو ته کومه او ښه بکواسو ته کوم، هغو ته کوم، خو په خپل مسلمان ورور پسې په زول خبرې او په زول قیسې او د پلانکي داسې شو، پلانکي هغه شو، دا په پردو چا د ګوتې والي. دا زما یو کس دی، نوم یې ته نه اخلمه، د هغې متعلق به ته خبره وکړم چې هغه هم داسې دی، هر چا ته ګوتې وهي.